پاکستانی دی هغه تللی دی د کاروبار دپاره د روزګار دپاره بهر ممالکو ته، نه دی که په سعودي کې دی، په دوبۍ کې دی، یا نور ممالکو کې دی، مثلا کویت کې دی، افریقا کې دی، یا امریکا کې دی، دی به د کم ملک سرسایه ورکوي؟ دی خو د پاکستان دی، نو دی به د پاکستان د نرخ مطابق سرسایه ورکوي، او که نه کم ملک ته دی تللی د کاروبار له د هغې سرسایه به ورکوي. فتاوی دارالعلوم ذکریه دا مسله ذکر کړې ده چې کم بنده وي د پاکستان او دی تللی دی مثلا امریکې ته، نو دی به اوس د پاکستان د نرخ مطابق سرسایه نه ورکوي، بلکې دی چې په کم ملک کې د سرسایې د ورکولو پر وضعو کې اوسیږي، مثلا دی په امریکا کې اوسیږي، نو دی به د امریکې چې کم قیمت دی په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه د دې چې په امریکا کې کم قیمت دی، دی به د هغې قیمت مطابق سرسایه ورکوي. اوسو کله کله دا خلک غریبانان دوی خپل بچی ځان سره پاکستان نه امریکې ته بوتلی نشي، یا کویت ته تللی کویت ته بوتلی نشي، نو دی به څه کوي؟ د بچی خو په پاکستان کې، نو دی به خپل سرسایه خو به د کویت او د امریکې د قیمت او د نرخ مطابق ورکوي، خو د نابالغه بچو به څنګه ورکوي؟ وای کوم ځای کې چې پلار اوسیږي د هغې ځای چې کوم نرخ دی، مثلا د پلار په کویت کې دی یا په امریکا کې دی یا په افریقا کې دی، هر ملک کې چې دی، نه دی چې په کوم ملک کې دی وخت کې اوسیږي او د سرسایې ورکولو ورځې پرې رالې، نو په د خپله او د خپلو نابالغو بچو د هغې وطن مطابق سرسایه لازمه ده. د نابالغه بچو چې پاکستان کې دي، نو د پاکستان کې موجودګي د دې په وجه په دوی باندې سرسایه د پاکستان نه راځي، بلکې د دوی پلار په امریکا کې دی یا کویت کې دی یا افریقا کې دی، نو د هغې مطابق به په دې باندې د دې بچو سرسایه پلار د هغه ځای د نرخ مطابق ورکوي. البته د دې سړي زنانه د بیبي ده، هغه په پاکستان کې اوسیږي، نو د باندې د خپلې بیبي سرسایه ورکول لازم نه دي، نو د دې د وجې دی به خپلې بیبي ته وایي چې ته د پاکستان د نرخ مطابق خپله سرسایه په خپله ورکه. یو مسله دی چې دا چې حل شي نو ښه به وي چې کم بنده بهر ممالکو کې دی خو دی د پاکستان دی، نو که دی قیمت ورکوي نو چې کم ملک کې دی وخت کې دی د هغې ملک د کرنسۍ او د نرخونو مطابق به دی سرسایه ورکوي. د پاکستان او د هغې ممالک کوم کې چې دی اوسیږي د هغې ترمنځ فرق دی، دلته کم هلته زیات، یا دلته زیات هلته کمي، نرخونه اپ ډاون کیږي، نو داسې وخت کې دی قیمت به چې کم ملک کې دی د هغې مطابق ورکوي، د کم ملک باشنده دی د هغې مطابق به نه ورکوي. او مسله اسانه ده. بله مسله درته کوم هغه ده که فرض که دی غنم یا اوړه ورکوي، نو د غنمو او د اوړو قیمت دا وزن یې په باندې 2 کیلو دی او قیمت یې کله ښکته او کله بره، بعضې ملک کې ارزان بعضې کې ګران وي، نو که فرض که دی وایي چې زه د سرسایه ورکوم د غنمو په شکل کې یا د اوړو په شکل کې، غنم ورکوم یا اوړه، نو په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه دی ورکړي، نو هلته کمیږي زیاتېږي نه، چې د باندې په باندې 2 کیلو غنم لازم دي، اوړه پې لازم دي، نو دلته او هلته وزن یې نه کمیږي زیاتېږي، وزن به شریعت مقرر کړي همدقه به وي. که د قجورو ورکوي نو 4.5 کیلو قجورې، 4.5 کیلو کشمش، چې څوک کم ورکوي قجورې که کشمشي دا پې لازم دي، نو که د پاکستان کې او که د پاکستان اوسېدونکي په افریقا کې وي دی دغه وزن کمول زیاتول د باندې لازم نه دي. که قیمت ته وړې ده نو بیا چې دی کم ملک ته مسافرۍ له تللی د هغې ملک مطابق به دی قیمت ورکوي. ډېره ښه ده جي.